کرامو د خپلو اسونو د خپلو اوخانو تر دې پورې چې د خرنو حمار هغه زمانه کې به دا په سفر کې په جهاد کې استعمالېدو د هغې به نومونه کېښو. بهرحال عرض مې دا کولو چې یو جهاد دی، په هغې کې چې مؤمن مسلمان زخمی شي هم یې اجرونه دي، چې روغ سلامتیا سره او عافیت سره او مال غنیمت سان سره راړي نو هم ډیر ثوابونه وګړي، او چې شهید شي نو دا خو ډېرې درجې دي، جنت حاصل کی، جنت ته لاړ شي، الله جل شانه د حورانو سره په جنت کې د هغه نکاح وکړي، هغه ورته ورکړي. لیکن د دوو کسانو په خپله کې د مسلمانانو جنگ، د دوو کورونو جنگ، د دوو خاندانونو جنگ او د دوو حکومتونو جنگ د مسلمانانو، دا فتنه ده. ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی دی، احنف ابن قیس رضی اللہ عنہ صغار صحابو کې جنگ تروانو دغه سره د مسلمانانو په خپله کې جنگ. ابو بکر رضی اللہ عنہ وتو فرمایل تورې رستی ده چرته دي زم جنگ وې دا توره پتی کې نه بس، او بیا وتو فرمایل چې ما په دې غوږو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی، او دا ابو بکر رضی اللہ عنہ په خپله په جهادونو کې شریک شوی. دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نوم نفع ده، نفع د بلار نوم حارث دی، او دا د طائف دی، او د طائف د قلعه په ګړګړی باندې راکوز شو، چرخه لکه څنګه چې زمونږ د منارې ته باندې د مزدوران مال خېجي، دغسې چرخه باندې د طائف د قلعه نه راکوز شو، او دې چرخې او ګړګړی ته په عربی کې بکره وایي. نو د هغه وخت نه او دې مسلمان شو، دشمن سره و، د هغه وخت نه د نوم کې خو دې شو ابو بکره، چرخه والا، ګړګړی والا. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی دی. احنف ابن قیس ته وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې کله دوه کسه مسلمانان یا دوه تپې د مسلمانانو جنگي نو پاغه کې القاتل والمقتول کلاهما فی النار، قتلون کې او مقتول چې څوک قتل شي دا دواړه به په اور کې. صحابه تپوسو یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، یہ تو قاتل ہے، یہ اس لیے جہنم میں جا رہا ہے کہ اس نے ایک مسلمان کا خون کیا ہے، لیکن یہ دوسرا جو قتل ہوا یہ کیوں جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل چې دغه مقتول هم دی قاتل پسې ګرځېدو چې زه دې ووجنم، خو دا قاتل پې ړومبی شو او دا مقتول قتل کو، چې څنګه دی په هغه پسې ګرځېدو دغسې دی په ده پسې ګرځېدو، ځکه په اراده کې دواړه شریک دي، دی به د خپل عمل او ارادې په وجه او دا بل د ارادې په وجه جهنم ته ځي. القاتل والمقتول کلاهما فی النار، په پوله جنگ شي، په پټي جنگ شي، په جیداد جنگ شي، په کور باندې جګړه شي، یو راشي بل اولی. کچره یو کس دی بل ته څه نه وایي او دی صبر کوي، لکه څنګه چې د حضرت آدم علیه السلام د زامنو اختلاف رالو په واده باندې، یو په هغې کې صابر و حابیل، او قابیل هغه زیاتې کولو هغه ظالم، نو صبر کوونکي ته اجرم دی او هغه دپاره شهادت دی. د هغه تصریح قرآن پاک کې الله جل شانه صفا صفا الفاظو کې ذکر کړي ده،
او قرآن کریم دا تصریح دی د بار ذکر کړی دا چې دا اجر هغه وخت کې دی ګوره چې کله ته په خپل په دې فتنه کې نه شریکی. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تاکہ تو مجھے قتل کرے تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. کہ تما طرف تلاس روک دے زما وجلو د بارا زتا تلاس نه روک زتا نه وجنو چې زما ګناه او ستا ګناه دواړه ستا په غاړه کې شي ال سړی بچ کی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د مسلمانانو په منځ کې د جګړو او د فتنو په باره کې ارشاد فرمایلو چې القائد خیر من القائم والقائم خیر من الماشی والماشی خیر من الراکب. په دې فتنو کې به چې کوم سړی ناست دی هغه به بهتر وي د ولاړ نه، ځکه چې ولاړ زر شریک کېدی شي په هغې کې. القائم خیر من الماشی، او چې کوم سړی ولاړ دی هغه بهتر دی د ماشی نه د تلونکي نه. یو سړی پکې روان دی ځي هغه طرف ته او دا ولاړ دی دا ته بهتر دی. والماشی خیر من الراکب، او چې کوم سړی پیاده روان دی دا د سور نه بهتر دی، ځکه چې سور خو پکې زر شریک کېدی شي. هغه سره موټر دی، موټر سایکل دی، اس دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په دې فتنو کې به جبه د انسان دغه د توري نه زیاته خطرناک کار کوي. جبه ځکه چې اور لګي دا د جبې نه لګي، اور چې لګي د جبې نه، یو کس ته یو شان خبره وشي بل کس ته بل شان خبره وشي. کله کله دغه کردار یو فرد ادا کوي او کله دا کردار حکومتونه ادا کوي، د حکومتونو په منځ کې د اور لګولو ده. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اے مومنانو کچری تاسو څخه یو فاسق راشي، فاسق قرآن کریم لفظ د فاسق استعمال کړی دی او دا آیت عام دی. ان جاءکم فاسق فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتبینوا، نو وضاحت کوي، تحقیق کوي د خبره سپینه کوي، رڼا کوي چې حقیقت څه دی. ان تصیبوا قوما بجهالة، اسینی چې ستاسو د لاسو نه څو کسان قتل شي. فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، او بیا تاسو په خپلو کړو باندې پښیمانه. او نن سبا خو د فاسق نه یو مسلمان حکمران حاکم یو عام سړی د کافرم مني، د یهودی مني، د یهودی لمسون مني، د هندو لمسون مني. هندو د لمسون کوي د هغه مني دا زما خیرخوا دی او دا مسلمان زما دشمن دی. قرآن کریم دې دپاره دا لفظ استعمال کړي. هغه خو لا پرېږده چې یو کافر دی، هندو دی، یهودي دی چې ته د هغه منې. یو عام مسلمان چې تا ته راشي او تا په خپله کې د بل سره جنګوي دا فاسق دی، د ده خبره مه منه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې واقع شي و د الله رسول یو صحابي واستول پلانکي ځای ته لاړ شه د هغوی نه صدقات وصول کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي چې لاړو د وکتل هغه خلک د استقبال لپاره راوتي، د وی جوړ دا زما په قتل پسې راوتي، هلته نه رالو. بعضې روایاتو کې راځي چې هلته یو سړی و، بعضې وایي چې دا شیطان و او دغه کس دی شیطان یا انسانی شکل کې و یا حقیقت کې شیطان و د انسان په شکل کې راغلی و او یا نخ کارېدو. دته ووی چې دا کسان ستا په وجلو پسې راوتي دي، حالانکې هغوی د ده په وجلو پسې نو راوتي و شیطان دغه کار کوي. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، چې کله د او قتل چې وسلې وسره دي راوتي دي هغوی استقبال ته راوتي، ځکه بعضې ځایونو کې استقبال د یو عظیم شخصیت هغه په سلاح او وسلو سره کېږي. نو دواړو قطارونو کې هغوی ولاړ دي، دی واپس شو د آل مدینې منورې ته رالو.
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کارگزاری ورول چې یا رسول الله دغه څه چلو شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه واستولو او خالد ابن ولید رضی الله عنه ته لخر ورکو جزان سره لخر کولاړ شدا خلق مرتد شوه دی خو ویلو چې موږ مسلمانان شو او موږ څخه کسر واستو چې مال له صدقات ورکو زکات. رسول الله صلی الله علیه وسلم وسلول به په فقرا او په مستحقین تقسیمول دی خدا سے اخکاری کی چې لکه منکر شو لاړ شو وسره او جنگي خو د جنگ نمخ کې اول تحقیق وکا چې دا خبر رښتیا ده او کنه. د الله رسول په هر معاملہ کې مونږ ته نمونه پریخي ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه یو کس رالو او بیا به وی چې ما سره فلان کی زیاتې کړې نو فورن به پاره خبره باندې اکشن نه غشتو، نتیجه به نه مرتب کولا تر سو پورې چې به د بل کس بیان نه اوریدل. دلته کې دا سکیږي مړیوش او چې بیا حقیقت معلوم شي کاته جدای. الله رسول مدعی برالو مدعی به راغستو د بیان ته به وکي خو به رودو کش به نه کولو مبارک ارو وړي. یو سړی رالو هغه غاخ راړو په لاس کې نیولې دی، یا رسول الله دا زما غاخ ته او دا فلان کی اوستو زته دی غاخ قصاص او تاوان اخلو، لاس کې غاخ نیولې ویني بېږي خلین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فلان کی ته आवाज کی دا په یو جنگ هغه ته आवाज کو چې دا ولی تعالی دا غاخ مات کو غاخ دی وست. هغه ته یا رسول الله زری وت الله سو په ما باندې چک لګولیو ماته نخبل لاس خلاصول چې لاس می ته خلاصول لاس ته می چک ور کړو دا غاخ وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه غاخ والته او فرمایل چې ښا په تاسو کې به یو کس په بل باندې داسې چک لګی لکه څنګه چې اوخ په سړی باندې چک لګی. د اوخ د چک ډیر سخت او بیا به هغه خپل لاس نه بچ کوي تا نه، تا په هغه داسې چک لګولو لکه اوخ چې چک لګی هغه تا نه خپل لاس بچ کولو نو ستا غاښ به نه پرېوتو. نو حقیقت چې معلوم شي حقیقت جدا و او چې کله ته دا ووایې چاته چې ما ته غاښ ایستی دی نو غاښ خو په سټک باندې موزي چې په سټک گزار ورکې او چې په خله باندې سوک ورکې په دې باندې موزي او چې خولې ته لرګی را خلاص کې په دې باندې موزي دا جرم دی. لیکن چې یو کس په چا باندې چک لګولی او دې ته خپل ځان خلاصوي او د هغه غاښ ووتو نو دغه وخت کې مجرم دغه چک لګونکی دی دا چې د چا غاښ وتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه غاښ حذر کو نه دی قصاص واغشتو نه تاوان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معاملاتو کې تحقیق کولو. نن سبا تحقیق نکیږي او چې تحقیق وشي شیطان بیا راشي وتوی داسې نه ده بیا د سره شو لوبه، داسې نه ده بیا د سره شو لوبه. نن سبا د مسلمانان حکومتونه په هغې کې شیاطین په منځ کې خبره کوي چې روغه جوړیږي بیا د سره شو، داسې ټیک نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل خالد ابن ولید لاړ شه دا مسله وګوره تحقیق وکړه، د هغې نه پس که چېرې رښتیا دی مرتد شوي نو بیا هغې سره وجنګېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته نه دا لښکر واستولو او د هغه طرف نه بنو مستلق هغه قبیله چې کومې قبیلې ته هغه کس تللی و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امر پوره کولو کې هغه خلک د هغه مخې را روان دی، هغه د قوم مشران پوره لښکر را روان. دلته نه خالد ابن ولید سره د لښکر روان دی، دواړه په لاره کې یو شو. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه نه تپوس کوي هغې چې صاحب چرته ځئ؟ وی تاسو پسې رالو. وی خیر خدای وی تاسو ته پیغمبر علیه السلام کس راستولو صدقاتو د وصولولو دپاره او تاسو هغه قتل پسې راووتی. وی مونږ خو نه یو خبر.
نه مونږ سړی لیدلی دی نه مونږ د قتل په اراده باندې راوتي. مونږ ته خو د الله رسول فرمایلو چې په فلانکۍ ورځ باندې به تاسو هغه سړی در رسي. مونږ په هغه ورځ باندې انتظار کولو، د کلي نه بهر د هغه د استقبال لپاره راوتي وو. مونږ سړی ونه لیدو، د لرې نه هغه لیدلي وو او د لرې نه واپس شوی. مونږ سړی ونه لیدو. اوس مونږ سره دا فکر دی چې د الله رسول مونږ څخه کس را وانستولو، آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ نه پس خبره خفه خو نه دی چې لاړ شو چې دا رڼایي وکړو، تصفیه وکړو. نو خالد ابن ولید چې حقیقت معلوم کو هغه بل شانو، دواړه تپې مدینه منورې ته راغلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم د کیسه تیره ده، حقیقت بل شانو. الله جل شانه آیت نازل کو، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کچری او فاسق تاسو خراج او تاسو ته خبر درکې چې فلان کیږي کې داسې، تاسو تحقیق کوئ، اسینی چې تاسو د لاسونه سو قتل شي. د یو انسان وینه تویدل، د مسلمان د یو مسلمان وینه تویدل دا ډیر لوی عظیم جرم دی. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ما نه چاته پوسو کو چې مسلمانان په خپل کې جنگيږي دا شهیدان دي. ما وته دا الله رسول فرمایي القاتل والمقتول كلاهما في النار، چې دا جنگ د دنیا د باره. القاتل والمقتول كلاهما في النار، دا دواړه په اور کې. عرض می دا کول زما عزتمند شي داسې وخت چې فتنه برازي. یو فتنه دا خزي فتنی دي، هر یو خزانه بازي خزا د خاوند لپاره فتنه شي، اولاد فتنه شي، مال فتنه شي. زنویم قرآن کریم وی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. کلا د زوی د وجنا د سړی ایمان خطا شي، د اولاد د وجنا سړی دین پریدي، د بال بچ د وجنا د سړی عقیده خطا شي، گمراه شي، د خزې د وجنا د سړی ایمان خطا شي، د مال د وجنا سړی داسې خبرې شروع کړي چې ایمان خطا شي. د ټول فتنې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشګویانې ورکړي او یاد ساتئ فتنه چې راځي نو هغه به په شکل له فتنې کې نه راځي. تا ته به دا نه وایي چې زه فتنې ما نه ځان بچ کا، هغه به تا ته خپل خیرخواهي خپل بل رنګ ښیي. دجال چې راځي نو دجال بس د لیو د شیر مخ او د زمری په شکل کې نه راځي. دجال به داسې وي چې داسې شان شوکت کې به راځي چې دا به وایي چې دا خو پوره غټ شخصیت، غټ مولا دی، غټ پیر دی، غټ عالم دی، غټ مبلغ دی، په دې شکل کې به راځي. او داغه په لاس کې چې کوم کارونه ښکاره کېږي د الله رسول فرمایي یو طرف ته به د هغه نه اور وي او بل طرف ته به اوبه شنه باغونه وي. د هغه اوبه او باغونه په حقیقت کې اور دی او دا اور شنه باغونه دي. تاسو د هغه اور ته دانګئ، هغه خلاف چې کوئ د هغه باغونو طرف ته مزئ، هغه په حقیقت کې اور دی. خی به هغه یو شان او وی به بل شان. فتنې وي داسې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې چې سړی وګوري حیران پاتې شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا غوښتې ده اللهم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. اے اللہ میں اپنے علم کے اپنی عمل کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور جو عمل میں نے نہیں کیا اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں. نو چې عمل مې نه دی کړی د هغې شر خو واضح دی. مونځ مې نه دی کړی، روژه مې نه ده نیولي، زکات مې نه دی ورکړی، دا خو خود شر دی. لیکن عمل چې سړی کړی نیک د هغې شر څنګه شو؟ د هغې شر دا دی چې د خپل نیک عمل د وجې نه دی په غرور کې مبتلا شي، دی په غرور کې مبتلا شي چې زه خو داسې شم، په خپل ځان باندې نظر لړ شي. هم چوما دیگری نیست، زما غونې بل څوک نشته، دا څنګه چې زه کوم داسې بل څوک نشته. زما غونې پویا، زما غونې هوښیار، زما غونې مبلغ، دا ته چې ما ته نصیحت کې
سړی دا ستا استادان زما شاګردان دي، دا د علم شر دی، د عمل شر وي، د علم شر وي، د هر یو څیز شر وي. تا ته به ستا دشمن او شیطان په شیطانی شکل کې نه راځي، هغه به د جوبې د ښه سپین لباس په هغه شکل کې راځي. ستا ښه خوبونه، ښه شکل و صورت تا څخه چې پیری راځي تا ګمراه کوي، شیطان راځي تا ګمراه کوي، هغه به ډېر په ښه انداز کې راځي. الله جل شانه دې موږ د شیطان د ګمراه کول نه وساتي. داسې حالت کې راغلی دی چې ته وایې د ده نه زیات خیرخوا زما بل څوک نشته. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي د بدر په موقع باندې چې دواړه تپې جنګولې، نو شیطان مشرکینو ته وایي زه د سره د بنو کنانه د مشر په شکل کې او د ابو جهل لرور په لاس کې لاس ورګړي دي، زه چې زو حمله پې وکړو نن د دی بنیاد وباسو. د هغه مقصد دا دی چې کافر په کفر او شرک باندې مړ شي، ایمان را نړي، او مسلمان هغه اسلام او ایمان ځان سره یو نسی، ایمان خطا شي، هغه کافر اسلام ته نه پرېږدي، په دې حالت مړ شي. نو مشرکین د مکې نه وویستل غټ غټ سرداران، او یا کسه قتل شو په بدر کې د کافرو، په هغې کې 40 کسان سردارانو، په هغې کې ابو لهب، امیه ابن خلف، ابو لهب نه ابو جهل، امیه ابن خلف، غټ غټ سرداران د کافرو دا پکې قتل شو. عتبہ، شیبہ، ربیعہ، دا ولید. نو دا د شیطان کاری چې هغه د مصلح د خیرخوا په شکل کې راځي. ما ته یو کس رالو، هغه ما ته ووی چې زما د تره لور ده، هغې څخه فرښته راځي، فرښته ورسره راځي او فرښته ورته هغه په مصله ناستی، وظیفې، مزونه، نوافل، فرښته ورسره راځي د هلک په صورت کې، ښکلی حسین و جمیل هلک په کور کې په بن ور باندې. ما ته وایي چې دا څه کیسه ده؟ ما نه تپوس ته راغلی، ډېر مخکې خبره ده. ما ورته وایي چې زه خو څه نشم ویلی، خو فرښته چاته وظیفې نه ښیي، وظیفو دپاره قرآن پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث بس دي. د الله رسول فرمایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. دو سیزونه تاسو ته پرېږدم چې څو پورې مې دا دواړه نیولي تاسو به ګمراه کېږئ نه. یو د الله کتاب او یو زما طرز زندگی، سنت نه مراد طرز زندگی. میرے پیچھے چلنا، زما په پل پل دل کې خودل، زما په نقش قدم باندې تلل، او د الله کتاب، یعنی د الله په کتاب عمل څنګه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګوري. قانون او دستور او په قانون باندې عمل کوونکي شخصیات، هغې کې سر فهرست پیغمبر دی، بیا صدیقین، بیا شهدا، بیا صالحین